شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. مرحبا يا رمضان، مرحبا يا رمضان، مرحبا يا رمضان، مرحبا يا رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. او دوستانو، د رمضان المبارک میاشت روانه دي. که څرنګه آیه کریمه بیان کړې دي چې خداوند متعال آیه مجیده کې فرمایش کوي چې تاسو باندې روژه فرض کړې شوې کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنې صرف دا محمد صلی الله علیه و آله وسلم امت کې نه دي فرض شوي، بلکې دې نه مخکې امتونو باندې هم روژه فرض وه. بیا همدې آیه کریمه کې د روژې فرض کېدو حکمت هم ښیي، لعلکم تتقون. او څه حکمت یې څه دی، فلسفه یې څه دی، روژې پیدا څه دی، پروردګار عالم خپله بیان کړي دی څه لعلکم تتقون. دې دپاره څه تاسو سره پرهیزګار او متقي جوړ شو. خو ظاهره خبره دی، د دین عظیمه پیدا بله څه کیدی شي چې کال کې یو وارې رمضان مبارک وباندې راشي، هغه میاشتو کې، هفتو کې، ورځو کې کومه مو بدن ګنده شوی وي، مو بدن ګناهانو سره دروند شوی وي، د مو ولي ګناهانو سره دروند شوی وي، هغه بوج وجې نه د مو سلویې کثیفه شوي وي، هغه د میاشتې کې صفا شي. لکه څرنګه مختلفو روایاتو کې دغه موجود دی چې ډېر بدبخت کس به وي، هغه کس روژې غوندې مبارکه میاشته ورباندې تېره شي، بیا هم دغه ګناهان یې ونه بخلی شي. نو د رمضان مبارک ټولو نه غټه فلسفه او فایده خو دا دی چې انسان د ورسره متقي او پرهیزګار جوړ شي، ګناهانو نه د ورسره بچ شي. دې نه علاوه ډېرې بېشماره پیدې دي چې هغه مختلفو احادیثو کې، روایاتو کې بیان شوي دي. لکه څرنګه من جمله دغونه دغه حدیث مبارک چې صومو تصحو، تاسو روژې وساتو مګر دا چې تاسو ورسره صحتمند شو. یعنی روژې صرف دا پیدا نه دی چې انسان ورسره متقي او پرهیزګار شي، بلکې که صحت او طب لحاظ نه وکړي، بیا یوه روژې عظیمه پیدا دا دی چې انسان ورسره صحت هم ښه روغ کېږي. خو مو خپله سترګو سره کسو چې مختلفې بیماریانې، مشکلات، چاته زړه بیماري، چاته د نورې بیماریانې. خو روژه هغه بهترینه میاشت دی چې الله تعالی یو حکمت ورکې دا اچولی دی چې انسان ورسره صحت هم ښه روغ کېږي. همدې شان سره نورې هزارو حکمتونه، فلسفې، لکه غریب و امیر منځه فرق ختم، امیر هم به روژه ساتي، غریب هم به روژه ساتي. همدې شان سره انسان ته دغه احساس وشي چې زه لکه څومره تږی یم. همدې شان سره که کوم غریب کسان دي نو هغه به هم که تږي وي، لږي وي، نو هغو ته به څومره د کوم احساس زه کوم هغه احساس به ورته څرګند شي. نو دې طریقې سره یقینا داسې یو پیدې دي، بلکې هزارو پیدې دي د رمضان مبارک. که چېرې هغه باندې مو سوچ و فکر وکړو، یقینا بیا امکان نه پیداویږي چې مو روژه ونه ساتو. خصوصا روژې او نورو عباداتو کې دا یو فرق دی، دا هم په کار د مؤمنینو مد نظر وي. ځکه پس که یو لمونځ نه کو، خو یو لمونځ به قضا کوي. خو که خدای ما وکړه چا یوه روژه وخوړه، نو هغه بدل کې به 61 روژې ته ساتي. که چا عمدن په زوره یوه روژه وخوړه، څه غونه یوه روژه به هغه قضا روژه 60 روژې کې فارغ. خو که بیا څوک یو بدبخت کس و چې 13 روژې په مخ وخوړې، نو بیا 30 ته ته 60 کې ضرب ورکړه، بیا دا 1800 نه پاسه روژې بیا انسان قوت و طاقت کې نه دي چې وساتي. ډېر بدبخت وي هغه کس رمضان المبارک میاشتې کې روژې وخوري، دغه عظیم بوج ځان ګردن باندې واخلي. پروردګار عالم نه دعا دی چې مو دې میاشتې کې د توفیق عنایت کړي چې روژې وساتو،
منځونه ورکې وکړو، قرآن تلاوت ورکې وکړو، چا سره ورکې نیکي وکړو، نو دا به زموږ غټ سعادت و خوشبختی وي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मोहम्मद EBSN चैनल. इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे. शुक्रिया.